بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة د شروع نمخ کې نن موږ صرف د قرآن فضائل بیانو. دا ډیره ضروري او اهمه خبره ده چې چا په زړه کې د قرآن محبت او وقعت او شوق نشته، اولی څوک زده کوي نه، که زده کوي نو صرف الفاظ وي چې د هغې څه مطلب نشته. هغه الفاظ هم د دې دپاره زده کوي چې دنیا څه غرض او مقصد حاصل کړي. د الله رضا چې ورته وایي او دې هر وخت کې زوتی چې للهیت او للهیت دا صرف تعبیر دی، څه مطلب یې نشته دی. که په صحیح معنا کې د قرآن دومره خدمت کې دی لکه څومره چې خلقو دی لره زور ورکړی صرف، نو دنیا کې به دا فسادونه او دا شرونه او دا بدامنۍ او دا بې حیایي او دا فحاشۍ او عریانۍ نه وي. په صحیح معنا کې د قرآن خدمت نه دی شوی. وجه دا ده چې قرآن اول خلقو پیژندلی نه دی چې دا څنګه کتاب دی، نو دې پیژندل ډېر ضروري دي. هر شی چې پیژندی شي نو په خپلو آثارو سره، په خپلو ثمراتو سره، په خپلو فوایدو سره د معرفت یو ډېر اسانه طریقه ده چې د هر شی ثمره وپېژندی شي چې ما ته د دې نه څه فایده ده، یا په دنیا کې یا په آخرت کې. نو بیا د هغې کمال او د هغې فایده په زړه کې راشي. زمونږ د هغې دپاره د قرآن نه یو څو آثار، یو څو ثمرات او نتیجې د قرآن کریم د زده کړې یا هغې باندې د عمل چې هغه قرآن بیان کړي دي. نو یو دا وایي چې قرآن سبب د رحمت دی. د سورۃ اعراف کې ویلي 204 کې وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کله چې قرآن لوستی شي، خاص کر په مانځ کې غوږ ورته کېږدئ او خاموشي وکړئ، نو تاسو باندې به رحم وکړی شي. ځکه هر څوک د رحم طلبګار دي، سوالونه کوي چې الله په موږ خپل رحم وکړي، په موږ خپل فضل وکړي. او چې الله ورته څه وایي نو هغه نه کوي. چې قرآن ووایه نو فضل به در باندې وشي، که نه رحم به در باندې وشي، نو هغه کار نه کوي. قرآن سبب د فرح او د خوشحالۍ. الله وایي که زما بندیان دنیا کې خوشحالي کوي نو زما په قرآن باندې دیو کې دی کې بدی ته ګناه نه بلکې ثواب وي. سره دې نه چې خوشحالي په دنیا کې د مؤمنانو دپاره نه دي کول پکار، منع یې کړې ده. ځای په ځای باندې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. دا مطلب وکنه چې دنیا خو د خوشحالۍ او د خندا ځای نه دی. که چا وکړه نو قیامت کې به ډېر وجاړي. خو نه چې په قرآن باندې نو الله اجازت کوي، بلکې امر کی سورۃ یونس کې 58 کې وایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وایي چې د الله په فضل سره چې قرآن دی او د الله په رحمت سره چې څوک یې د هغې قابل کړو دی پې لوی رحمت شو. فبذلک پس په دې باندې دې خلق خوشحالیو کی فلیفرحوا
کلام کې ډېر تاکید دی او چې اصل حقیقت ته رسېنو ډېر تصرف په پکې کېږي چې فبذالک فلیفرحوا دواړه ځای کې فی راوړه دا دې کې اصل کې تکرار و چې فلیفرحوا بذالک دا مطلب په دې خوشحالیو کې دا سبب د فرح او د سرور دی دغه سي سورۃ آل عمران کې ویلو یو سل دریم کې چې دا قرآن سبب د الفت او د محبت دی سبب د قوت او د ورولۍ دی چې دې قرآن سره ورولۍ پیدا کیږي حقيقي محبت پیدا کیږي یووالی پیدا کیږي یو سل دریم د سورۃ آل عمران کې وایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله کتاب باندې راجم شه د دې نه موجوده کېږي کله دې نه جدا شوه نه اختلاف به جوړ شي ولا تفرقوا مخکې کړل او اختلاف یې رستو کړل اور پسې بیا ویلو چې واذکروا نعمت الله علیکم دا د الله ډېر لوی نعمت ته قدر وکړئ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم تاسو دشمنان وای دیو بل الله تاسو دشمنی کو دوستۍ بدل کړ دا ولي فاصبحتم بنعمته اخوانا وګرځې دې د الله په لوی نعمت سره رونه دا قوت په قران سره حاصل شي نعمت یو تویلی روروالی په قران حاصلېږي صحیح یووالی او اتحاد او اتفاق په قران سره راځي قران کریم سبب د وسعت د رزق دی الله وی قران وایي چې رزق دې زیات شي ډېر خراب ژوند دی اړې د پریشانۍ ژوند دی پښتمال کې قرآن وایي چې رزق دې زیات شي وسعت پکې راشي سورې مائده کې ویلو شپږ شپېتم کې ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم دا هر آسمانی کتاب دا خصوصیت او صفت ته الله وی کدی تورات او انجیل او قرآن چې دې تنازل کړی شوی ته دې خدمت یې کړې دا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم خوراکونه وړي شيو د بره او د حقیقت ناسمانونو او زمکه نعمتونو په الله راوړل دا سبب د وسعت ته رزق په دې سره زیاتی قرآن سبب د سکون او د اطمینان قلبی دی الله وی کستا دل کې پریشانی وی او ورختای وی او سکون پکې نه نو قرآن وای نو دې سره بدل کې سکون راشي آرام بر راشي سورہ رعد کې ویلی او تشتم کې الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب دا مؤمنان ولې داسې خوشاله دي ځکه دې زړونه په قران سره مضبوط شوي دي ابل سشتنه دنیا کې بل هیڅ داسې یو شی نشته دی چې هغه سره زړه مضبوط شي صرف د الله کتاب سره تطمئن قلوبهم بذکر الله دغه څه کې یو بنده واړي چې د دنیا کې نصیحت ګورم وعظ ګورم عبرت چې د مازلت فیض حاصل شي فیض او ما ته د الله طرف نه نورانیت حاصل شي سورہ قاف کې وایي و دې ارشم کې چې دا قرآن دی کنه ان فی ذلک لذکرا
لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهید. یقینا دې قرآن کې ډېر لوی عبرت ته او نصیحت ته. ډېرې خبرې به ته یادې شي، ستا نه خو هېرې شوي دي. دا ذکرا دی که نه؟ په دې شرط باندې چې ستا عقل درست وي. لمن كان له قلب او القى السمع، ستا عقل صفائی او یادا ده چې ډېر په توجه سره غوږ کېږي. دا نه چې ناس دلته کې او فکر دی بل ځای کلي کې بیا توجه نه وي که نه، هغې سره د قرآن اصل فایده نشي حاصلی دی. الله وی که عزت غواړې نو قرآن کې دی، که شرافت غواړې نو قرآن کې دی. پیغمبر پاک ته ویلي سورې زخرف کې 44 کې 44 کې وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. دا قرآن ستا ذکر دی او ستا د قوم یو معنا دا عزت تستا او ستا د قوم، ځکه د قریشو په لغت نازل شوی دی. دا څومره لوی عزت دی چې الله تاسو له درکوم چې قرآن یې ستاسو په لغت باندې نازل کوم. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. د دې تپوس به کولی شي قیامت کې، لوی لوی نعمت دی که نه؟ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. هلته یو معنا دا وه چې نعیم نه قرآن اخیستی و چې ستاسو ټولو نه به قیامت کې دې نعمت تپوس کېږي چې هغه قرآن دی. الله وی که چېرې اصلاح کول په دنیا کې غواړئ نو قرآن را واخلئ، خښته مه راخلئ، قرآن را واخلئ. دې سره اصلاح کېږي که ستاسو مطلب دا وي چې د مخلوق هدایت وشي، د مخلوق رهنمایي وشي، مخلوق د کفر او د شرک نه، د رسم و رواج او د بدعت نه او د جهل نه خلاص شي. دې ته اصلاح وایي که نه؟ نو هغه په قرآن سره ده. که چېرې قرآن ستاسو په لاس کې نه وي، قرآن ستا په میشن کې، پروګرام کې نه وي، قرآن ستا په تنظیم کې نه وي او ته دعوه کوې چې زه اصلاح کوم، نو دروغجن یې که نه؟ تا سورہ اعراف کې نو کتلی 100 کې 170 کې والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین. هغه خلق چې د الله کتاب یې راغسته دی ډېر په شوق سره، یمسکون عمل پې هم کوي که نه؟ ځکه هغې کې ویلي چې اقیموا الصلاة، عمل پې کوي. الله وی دا مصلحین دي، زه دې اجر نه ضایع کوم. د دې هره خبره د اجر او د ثواب ده چې قرآن یې راواغسته. الله رب العزت وی که چېرې ته غواړئ چې زما زړه کې دې د الله یره راشي، خوف راشي د الله، بس زړی که نه ویره بس زړه مې داسې ګټه دی چې اړو یاره پکې نشته دی، ځنګل دی پې. الله وی قرآن را واخله نو خوف به پیدا شي، یره به پیدا شي. ته خو یو معمولي غوندې مخلوق یې. او الله وی دا قرآن سورہ حشر کې ویلو 20 آیات کې لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یا بندا ترشا ډېر کلکې که دا قرآن ما په یو غر باندې نازل کړی وی تا به لیدلی و، دومره به یېرېدلی و چې ټوکړي ټوکړي شوی به. الله وی کوی تور کې مې هسې معمولي غوندې رڼا وکړه او غر نو بیا تللی و په ځمکه کې دکا وخر موسی صاعقا. نو بیا قرآن چې دا خو هر یو د الله تجلی ده، تجلیات دي.
دې سره پړ کې یاره راځي دا ستاسو زکه کلک دی او تک تور دی دا قرآن نه دی راغسته دغه سي سورته بني اسرائیل کې ویلي اخري او سل نهم کې چې څوک غواړي چې ډېر عاجزي وکم خدای تعالی ما ډېر نیت کیږي خوې توفیق نشته نو الله توفیق راکړي و توفیق درکړي کنه هر څوک کوئی چې الله دې موږ له توفیق راکړي و درکړي د سوار له سوکاله مخ کې پاستانه ارشوي بنی اسرائیل کی صفت کے اللہ دا آغی علماء چغید اللہ دا کتابی کا لخا اللہ وی کتی انکار کئی تو چکم خلق علماء علم ورکڑے پا قرآن باندی پا کتاب باندی اگی کی دمرا عاجزی دا چی یخرون للازقانی اللہ تپریوزی پا سجدو باندی پا زنو یبکونا ویزیدهم خشوعان جڑا کئی ویزیدهم خشوعان حضرت عمر بیا په خپل ځان باندې تجربه کوله او سجده پریوته نو وی چې الله سجده مې وکړه خو هغه جړا کوم ځای نه راولم هذه سجده فاين البكاء الله جړا را لن راضي اپاو په دې باندې دا خو الله د قانون علماء ذکر کړو کنه چې کې به دا اثر پیدا کېدو ويزيدهم خشوعا الله رب العزت وی کته غواړي چې ماته د هدایت شي ماته د رشد حاصل شي رشد الله وی قران را واخلا مرشد پسې وګرځا خلق تاسو کوي کنه بیر داسي پیر مرشد د تنه معلومه چې طریقه ته نو کو یا ولي یاره بس تقوا نشتن او خلک وایي چې تقوا سينه راځي په باندې کې سوچ د پیر او د مرشد نه دی لاس نیونی کړی او لاس نه ته وکړي چې تقوا درکې راشي ها دا زه دی ورسي چې خدای سړی پیدا کړو بل څه بدن جوړ کی راشه قران در راشه پیریان نوې سورته جن کې اولایات کې ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد مونږ قرآن اورې د ډېر عجیب کتاب دې ځکه چې رشد او هدایت تلار کوي فآمنا به د رشد او د هدایت کتاب دار سو کوئی چیرې هدایت ته مونږ ته وشي مونږ ته د رشد وشي نو الله وی قرآن راوخل دي کې دي کنه الله وی کغواړي چې د کامیاب شم دنیا او آخرت کې باندې خلک کوئی کنده سي فلاح کوي فلاح کامیابی دا غواړي چې مونږ کامیاب شو مونږ ته فلاح حاصل شي او سبب یو تنه معلوم سورۃ اعراف کې وی او 55 کې فالذین آمنوا به هغه خلک چې ایمان راوړي په پیغمبر وعزروه ونصروه د توقیر او عزت کوي او د مدد کوي واتبعوا النور الذي معه انزل معه تابعداري کوي دا نور قران دی کنه چې نازل شوی د سره اولئک هم المفلحون دا کامیاب دي کته فلاح غواړي هغه په قران کې د دې تابعداري وکړه الله وی کو سو کوئی چې علم کوما علم په طلب پسې ګرځما الله وی قران راواخلم دا زما علم دی صدا خو خنه چې ما ته د الله علم حاصل شي سوزله قران کې ویل یو دغه سورته اعراف کې 250 کې چې قیامت کې الله رب العزت دې ته وی چې تاسو کوم دی وای چې دا سه
په بد حال یې جهنم ته روان یې. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ما خودی ته کتاب نازل کړو دنیا کې داسې چې ما تفصیل کړو دا غي په خپل علم سره. دا الله علم دی کنه. فصلنا على علم. دا سورۃ هود کې به امراضی چې فلم یستجیبوا لك قدیستا قبولتیا ونکړه فعلم انما انزل بعلم الله فوشا چې قران د الله د علم نه راغلی هغه علم د الله څه دی وانه لا اله الا هو دا مسله وکړه اصل علم دا دی هدي وتسبق ګوري ټوکه ور پسې کوي الله وی کغواړي چې زما ایمان دې مضبوط شي زما ایمان دې قوي شي زما ایمان دې زیات شي د بازو په نسبت باندې الله یې قران راواخله دې سره ایمان زیاتیږي دې سره ایمان قوي کیږي او مضبوطیږي د سوز دی ویلي سورہ انفال کې دویم آیات کې ویلي چې شوروش وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتهم ایمانا کله چې لوستل شي په دې باندې آیاتونه د الله د دې ایمان زیات شي زادتهم ایمانا سو زیادت معنا زمون په نسبت باندې یا اظهار دی ایمان ښکار شي عمل تروزی لکه ایمان د صاحب یاسین او چاته نو معلوم چې مقرر له نخکارش زادتهم ایمان در رجل مؤمن چاته نو معلوم چې وحراغ نو ایمان کارش کله چې ایتونه نازلې دو صحابه کرام بني غلاړو عمل تا په انتظار وکړه چې ته زیادت ایمان وی چې ایمان کارش اول پزړه کی او بیا کار ډاګي تراوزی دا معنا زیادت تا او قوت دغه سي دغه انفعال کې یو سلسله اشتم کې ویلو فرق کړو د منافقانو او د مؤمنانو چې آیاتونه نازلېږي یو په منافقان خلق یو بل په مؤمنان خلقي دواړه تن جدا جدا تاثر حاصل کی دواړه جدا جدا تاثر حاصل کی لکه اسمان نه چې احساس کې راځي په دریاب کې و تصفیم کولو شوی خلی واځ کړی او ځنګل کې و تمارم خلی واځ کړی چې د مار خلی کې پریوزي نو زهر ته نه جوړ شي اپ سکه پریوزي نو ملغلرت ته نه جوړ شي تقسی مثال د قران څخه دلته الله ویلو چې سلسله رښتم کې فإذا أنزلت سورة کله چې یو سورت نازل شي د قران فمنهم من يقول بعضی دي خلقو کې هغه څوک چې وایي خپل مرګرو ته ايكم زادته هذه ایمانا یا مرګرو تاسو کې کوم یو تا دي آیات ایمان زیات کو دي سورت تاسو کوي فاما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا چې مؤمنانی دا ایمان ډیر مضبوط شي ډیر تازه شي فاما الذين كفروا فزادتهم رجسا الى رجسهم صداري مخکنه جهل او کفر او شرک او صوت نورم زیات شي دا د قران اثرې کنه چا باندې خپل صحیح عمل کوي او اثر کوي اده چاوینه خرابوي نو ریاکشن وکي فزادت رجسا الى رجسهم يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا الله ویک د خپل ځان علاج کول غواړي د ډیرو مرزونو نو قران راواخله دا د ډیرو مرزونو علاج دی بیا خاص کر هغه خطرناک مرزونه چې په زړه کې او په سینو کې وي دې علاج په قران سره کوي د سورته نحل کې
سورہ یونس کې ویلي وو 50 کې یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم اے خلقو تاسو ته وعظ او نصیحت راغی در تاسو نه وشفاء لما في الصدور او علاج دی او قرآن سره علاج وکړي داغي مرضونو چې هغه په سینو کې پیدا کیږي کله وته شفا ویلو خو مقید چې لما فی الصدور خاص داغي مرضونو چې سینو کې پیدا کیږي او کله مطلق حکم کړو بنی اسرائیل کې وننزل من القرآن ما هو شفاء هلته وسردانو الله ای بس قرآن علاج دی علاج کله ظاهری مرزونه کله باطینی مرزونه آیاتونه وایا دې کې الله شفای خیره غلط دمونه مو وایا په خپل هم په مطلب نه پويږي درهه مرهه کې پاره هو هغه کې نور خطر او یاره ده داس د قرآن آثار دي چوایي زې په ځای برازي چې دا قرآن فضیلت ته چې الله رب العزت انسان ته وي کوم یو خبره چې هغه قرآن کې نشته ستابل کتاب را واغستو نورو کتابونو ته وخت صرف کو نه کتاب هم دار سورۃ عنکبوت کې ویلو چې قرآن کافی دی بس قرآن کافی دی نور تاجت نشته دی اولم یکفهم ان انزلنا عليك الكتاب یتلى عليهم ولید دې خلق د پاره دا کافی نشو چې الله ما کتاب نازل کړی دی تاسو لوستلی شي په دې باندې وخت په وخت نو اولم یکفهم دې کې کفایت نشته نور کتابونه خو به د دې مطلب د پاره وای چې قرآن په آسان شي بیا وای خیر دی څنګه دا غي مطلبم قرآن شو هر څومره چې کتابونه وای د دې لپاره چې قرآن را آسان شي وای ځکه دا غي مطلبم د قرآن ذکر خو چې د دغه لپاره نه څه د بل څه لپاره وای نو هغه د قرآن مقابله جوړیږي بیا بالکل د قرآن مقابله چې ستاسو دا وخت دومره بے قیمته دی دومره بے فائدې دي چې تا نورو کتابونو ته خرچ او صرف کو دې لپاره الله قرآن را لېږلی دی دا فضایل د قرآن کریم او د سورۃ د قرآن نه چې الله ویلي